أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. مستمع په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې وظیفه درښایم. موږ ډېر وظایف د دنیا دپاره غواړو، دنیا د کارونو دپاره، او علماو ته به وایو چې د دې دپاره وظیفه او د دې دپاره وظیفه. او نننۍ وظیفه د آخرت دپاره ده چې آخرت کې څوک غواړي چې زما په تندي کې نور ځلیږي او په تندي کې زما رڼا وي او روښانه تندي ګرځمه. د هغې دپاره یو عمل دی درته ښیم. قرآن دا آیت دی انه هو البر الرحیم. دا آیت غالبا 20مه سپاره کې سوره طور کې راغلی. دا آیات د هر مانځه نه بعد 11 ځله ویل او بیا په خپله مسواکه ګوته باندې چوف کول او بیا په تندي باندې راښکل. انه هو البر الرحیم. دا آیات دی په سوره طور کې وګورئ بیا، او په 11 ځله به ووایي په خپله مسواکه ګوته باندې به چوف کړي هر مانځه نه بعد او په تندي باندې به یې راکاږي. دې سره به انشاءالله د قیامت په ورځ به د دې د ویونکي په تندي کې نور ځلیږي. دا ویډیو سبا په نیت شیر کې. جزاکم